الله فرمایي چې تاسو غور او فکر قرآن کریم کې کوئ. بعضې مفسرین حضرات فرمایي هغه وی چې دا یو امتحان دی د آیات په تمامو دنیا باندې. معنا دا ده چې عوامو د پوره دا تلقین په دې آیات کې دی چې عوام د قرآن کریم په ناظره زده کړي، چې ناظره نه وي. نو الله فرمایي افلا یتدبرون، آیا تاسو غور و فکر معنا غور پکې ورکو، سوچ وکړو، فکر وکړو، قرآن زده کړو، دغه طرف ته مایله کېدی شي. دویم نمبر چې چا زده کړه الله فرمایي چې تاسو یې ترجمه وکړو، تاسو پې ځان پوه کړو. او دریم نمبر کې علما فرمایي چې دا مطلب دی چې تاسو غور و فکر چې چا قرآن زده کړی دی په ترجمه تفسیر زده کو، مسائل کې وګورئ، نو دا تمامو خلقو دپاره یو عبرت دی. نن موږ په معاشره کې امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي هغه وی چې د غور او د فکر سره یو آیات د قرآن کریم وی، معنا په یو آیات په معنا په مقصد پوهیږي یو سړی، او دا یو آیات وی الله پاک دومره اجر ورکوي که تمام قرآن کریم ختم کړی، دومره لوی اجر الله ورکوي. او دا د غون قرآن برابر دی. معنا چې قرآن کریم په لوستلو کې ثواب دی، بهترین دی. غور و فکر دا د موږ د تاسو مورید او دا د ذکر کوونکي یو فضیلت دی. او قرآن کریم دا واحد هغه کتاب دی چې په دا کې موږ تاسو الله پاک نعمتونه طلب کو، د الله پاک ذکرونه طلب کو، د الله پاک وحدانیت پکې طلب کو. قرآن زده کېدل دا د موږ د تاسو مقصد دی، او په دا باندې زندگی تیرول دا د موږ د تاسو د دنیا او د آخرت کامیابۍ سبب دی. نو موږ له پکار دا دی چې هر انسان د قرآن کریم څه نه څه حصه کې ځان مشتمل کړي، څوک یې په نظره خواني وکړي، بیا د زوی د تفسیر وکړي، قرآن د ترجمه زده کړي، بیا د هغې نه پاس دی پکې غور و فکر کوي، مسایل وکړي. نو بیا نو زه دغه خبره علما کرامو ته هم کوم په دا بیان کې دغه خبره چې کم انسان د تا نه د تفسیر مطالبه وکړي، نو پکار دا ده چې موږ تاسو علما کرام، طلبه کرام دا د یو سړي کور له لور شو او قرآن ورته وښیو، حدیث ورته وښیو، دا به موږ د تاسو د آخرت د نجات سبب وي. او که چېرې موږ تاسو د قرآن کریم پلاو نه کړلو او قرآن کریم هم دنیا خلکو ته ونه ښایلو او خلک هم پې پوه نه کړ، د قیامت په ورځو دا